مركب من الهيئة والصورة. وجب أن تكون الأجسام كلها مركبة. دا زیو کنه خبر داوه چې مصنف د اثبات د حیولا د پاره څه شی پیش کړو دلیل منګالتا وجوهات ویلیو چې د دلیل او د حجت په ځای باندې څوک راوړي برهان دلیل او حجت ولنه دی ویلې د دې وجه موږ مخکې ذکر کړو بیا حکما اثبات د حیولا چې دی په څو دلایل سره کوي نه ټول څو دلایل دوی لري شپږ ماشاءالله پښبغو کې هغه څلور لګ به خوند دی دوی په نظم نو هغه نه ذکر کوي د دوو دلایل په بنا باندې دوی اثبات د حیولا کوي حکما هغه دو دلایل کم کم دي شابه برهان الوصل والفصل ماشاءالله برهان الفعل والانفعال دا دو دلایل دي چې حکما په دې دوه دلایلو سره اثبات د چا کوي نور دوی سره څه شته نه خام ان شاء الله دا مزخرف عقیده به موږ د فصل په اخر کې به درته بیانوم چې دا خو دی او مزخرف عقیده ده د حکماو طالبانو برهان الفعل والانفعال مصنف ذکر کړو دلته نه یو ذکر کړو منګه وجه ذکر کړی و مصطفی چې برهان الفعل والانفعال مصنف چې کم مضبوط دلیل د حکم او د دلته نه دی راوړ دی ولې نه دی راوړ وجم ذکر کړی و چې برهان الفعل والانفعال دلیل خو ذکر کړو کنه خو تفصیلی می ویل درته چې اثبات د حیولات نه څنګه کوي چې هر جسم کې دوه قوتونه دي فعلیت او انفعالیت هم درته ویل پرې دلته ولې نه دی ذکر کړی وجه می درته ویل و چې حکماو کوم دلیل د برهان الفعل والانفعال ذکر کوي د متکلمینو طرف نه باغی باندې مضبوط اعتراضات رد پکړي هغه اعتراضات چې د متکلمینو د طرف نه وارد شوي دي د حکماو په برهان الفعل والانفعال باندې نو حکما ندي تواني دي چې د هغه اعتراضات او جوابات کوي نو ګور قرضې ور باندې پاتې ده کنه نو چې قرضې ور باندې پاتې ده د دې وجنه برهان الفعل والانفعال مضبوط دلیل نه دی ځکه د دوی په نس دلیل خو دلیلیت او حجتیت ورته مات کړي دي چا مات کړي حکم متکلمین ورته مات کړي د دې وجنه حکما هغه جوابونه دوی لا نه دي کړي چې کم د متکلمینو طرف نه پدې وارد دي نو د دې وجنه علامه اسیر الدین الابهری رحمه الله اغم چې د حکما او د برهان الفعل والانفعال دلیل دی وجنه او هر چې برهان الوصل والفصل نشون کې هغه د سي یقیني او قطعي دلیل د حکم او په نسبت باندې چې کم اعتراضات د متکلمینو طرف نه وارد دي جوابات هم کړو دا برهان الوصل والفصل دا مجاب دی مجاب هغه حجت او هغه برهان دی چې مجاب شوی دی یعنی هغه اعتراضات چې د متکلمینو طرف نه پدی وارد شوی دي جوابونه یې کړی به برهان الوصل والفصل منیره پس مقدمه مشتمل دوا اوله مقدمه دا و چې بعضی اجسام متصف کیږي په انفکاک سره بعضی اجسام متصف کیږي په انفکاک سره نو هغه خط تفصیلی دا ذکر شول به دیمه مقدمه دا و چې دا اجسام چې قابلیت د اتصال کوي قابلیت د انفصال کوي قابلیت د انفصال کوي بعضی اجسام چې د متصل کیږي په انفکاک سره یعنی په انفصال سره متصل کیږي په جداوالي سره بیا د دیمه مقدمه دا چې دا بعضی اجسام چې متصف کیږي په انفصال سره نو دا انفصال په دې اجسام کې کم یو چیز دی چې قبله دا انفصال او انفکاک کم یو چیز دی نو دیمه مقدمه دا چې صورت جسمی انفکاک نه قبله او وای شابه جسم تعلیمی چې د جسم تعلیمی له بل نوم څخه اغستو ماشاءالله دا ام انفصال نه قبله ولی الته دلیل ویلو په دویمه مقدمه کې ک چرته صورت جسمیه جسم تعلیمی دا انفصال قبول کی نو لازم اجتماع النقیزین سب لازم شي ولی صورت جسمیه کې خود منګ ویلو مخکې چې يجب ان يكون في نفسه متصلا واحدا التقا کې اتصال واجب دی نو چې اتصال پکې واجب دی اتصال خو الریډي موجود دی په صورت جسمیه کې او بچا کې په جسمي تعلیمي کې اتصال نو چې اوس انفصالم قبول کې هغه د اشتباه د نقیزه مرله ولی ځکه د اتصال او انفصال په منځ کې څه تناقض دی چې شی متصل وي منفصل بنوي او چې شی منفصل وي متصل بنوي نو ارکل چې
صورت جسمیه هغه قابل د انفصال نه دی طالبانو جسم تعلیمی هغه قابل د انفصال نه دی نو په خپل ضرور معلومه شو چې یو دریم سیس قابل د انفصال دی هغه دریم سیس نه دی مگر ماشاءالله دا د دې برهان الوصل والفصل دویمه مقدمه وا دام طالبانو مخکې تیر شوی و کنه موږ عبارت دې زی پورې ویلو چې والقابل يجب وجوده مع المقبول د والقابل کې دا ووم په کومه معنا اغستو ماشاءالله د اسمن از القابل ځکه قبلون کیسز واجب ده چې دا دی موجود شي مع المقبول د چا سره نو قبلون کیسز څه شو اتصال صورت جسمیه وکړه نو صورت جسمیه کې اتصال موجود دی نو اتصال موجود شو انفصال راغی هم دقه وی چې بس په خپل لازم شو الاجتماع د نقیزین نو فتعين ان يكون القابل معنى اخر وهو المعنى من الهيوله هغه معنا څوک ده طالبانو دی باندې خو پوه شي دا د مخکینی درس خلاصه مې ویله منځ کې درې څلور ورځې لګي غیر حاضر شي نو ځکه مې غزور درس را معاد کړو چې د غرا روان درس ور سره وصل شي په دې مخ کې عبارت کې چې څه تیر شوی دی چې صورت جسمیه کې اتصال دی جسم تعلیمی کې اتصال دی او اوس کته دا څو ګرځي قابل د انفصال او ګرځي څه لازميږي ماشاءالله دا صرف زده کوي چې د اتصال او انفصال په منځ کې خو تقابل شته څه شته تقابل خدا د تقابل د اقسامونه کم تقابل دلته لازميږي نو تقابل په پیژنې طالبانو صحیح ده طالبانو تقابل دو شیان چې متقابلین راشي دو شیان متقابلین دې ته ویل شي تقابل دې ته څه تقابل ورته وایي ماشاءالله دا تقابل چې د یو شی محل دا دوه متقابلین شیان دي تقابل خو بغیر د دوه سيزونو نه راځي چې د یو سیز د یو شی د محل دا صلاحیت نه لري د اخر د پاره دې ته ویل شي تقابل او کله د یو شی محل دا صلاحیت ولري د اخر دا تقابل دی چې ور تقابل دی ته ویل شي چې د یو شی محل صلاحیت نه لري د اخر دې ته سوې تقابل تقابل طالبانو په خپل کور کې څلور قسمه دي تقابل په څو قسمه څلور قسم ماشاءالله تقابل التزايف تقابل التزاد تقابل عدم والملكه تقابل ايجاب والسلب تقابل ايجاب والسلب تقابل شو اسمه كان ويشبه تقابل تزايف تقابل تزاد تقابل عدم والملكه ما شاء الله تقابل عدم والملكه او تقابل ما شاء الله ايجاب والسلب طالبانو څلور وانه زده کوي سره د امثال به دل ترازو دي ته چې په صورت جسمیه او په جسمي تعلیمي کې اجتماع د نقیزین او اتصال او انفصال دي دا خو نقیزین د خپل کې تقابل دي د څلور اقسام نه کم تقابل دلته موجود دي صحیح شولا متوجي تقابل تضعیف تقابل تضاد ما تعلق متوجي وجد حصر اسانه انداز کې زده وجد حصر ادا دا دوه شیان چې متقابلین دي دا به یا دواړه وجودي وي یا به یو عدمي او بل وجودي وي د دوه سيزونو تقابل لاغلی یا به دواړه وجودي وي یا به شابه یو عدمي وي یو وجودي ماشاءالله بل وجودي وي چې دا تقابل راځي سره کچیرته دواړه وجودي بیا به خالی نه وي کچیرته دواړه څو وجودي یعنی د دې متقابلین نه دواړه موجودي دي بیا به خالی نه وي یا به تعقل د احدهما موقوفي په اخر باندې یا به تعقل د یو چې د احدهما تقبل یو د دوه موقوفي په اخر باندې تعقل سمانا معرفت تعقل سمانا معرفت یا به معرفت د یو موقوفي په اخر باندې او یا به معرفت د یو موقوف نوی په اخر باندې دواړه به جدا جدا معرفتونه غواړي دواړه به جدا جدا ماشاءالله ما ویل یا به تعقل د احدهما موقوفي په اخر باندې او یا به کچیرته تعقل د احدهما موقوف په اخر باندې دي ته ویل شي تقابل التزايف تقابل تزايف او کچیرته تعقل طالبانو د احدهما موقوف نو په اخر باندې دي ته ویل شي تقابل تزاد تقابل تزاد تقابل التزايف مثال لك ابوت او بنوت لك ابوت او بنوت کاری سه ابوت چاته وي پلار ولای ماشاءالله بنوت زویواله لکه ما ته متوجي د دې ابوت او د دې بنوت په منځ کې تقابل شته کنيشته شته کنه چې بنوت راغې
ابوت نشي راتله او نه ابوت نشي راتله یعنی چې یو شی بنوت ته ثابت او چې ابوت راغی یا بنوت نشي بنوت نشي راتله تقابل دی کنه د یو شی محل په دې کې صلاحیت نشته د اخر د پاره چې ابوت شو بنوت نشي کېدی یعنی چې پلار شو زوی نشي کېدی په ساده الفاظو چې پلار شي زوی نشي کېدای او چې زوی شو پلار نشي کېدای کېدی شي مصطفی ته زوی چې ته پلار شو پلار دې زوی شي کېدی شي نه ګوره په دې کې چې د یو شی محل صلاحیت نه لري د اخر د پاره دې ته ویل شي تقابل ټیک شلو موږ د تقابل معنا هم دا کړو چې د یو شی محل صلاحیت نه لري د اخر لپاره ماشاءالله لکه موږ ویل چې تقابل تضعیف لکه ابوت او بنوت د دې په منځ کې څه شی دی شابه تقابل او دواړه وجودي دي که یو وجودي دی او بل عدمي دي دواړه وجودي دي دواړه موجود دي وجودي دي ماشاءالله او که دی خلک متوجه ما دا سی ویلا چې تعقل د احد موقوف په اخر باندې چې ابوت ته او پیژندو چې یعنی پلار دی او پیژندو پلارواله نو په خپل زویواله ورته ځکه چې پلار شخص زوی به کنه او چې مطلب زوی دی او پیژندو وای شابه پلار چې مطلب دا زوی دی نو چې زوی دی نو ضرور به پلار لري ورنه د یو معرفت موقوف دی په ماشاءالله طالبانو دویم د دې دواړو وجودي نه چې دواړه متقابلن وجودي دي خو تعقل د احدهما موقوف نه دی په اخر باندې تعقل د احدهما موقوف نه کدا یو تا او پیژندلو د دې د معرفت نه لازمي کی معرفت د اخر د دې نه لازمي کی لکه مثلا اسود ابيض څه اسود او ابيض نو تور دی او پیژندو دا اسود او ابيض خپل منځ کې متقابلین دي کنه چې تور شو سپین بنوي چې سپین شو تور بنوي خیال مشته کنه او مطلب من ابيض او اسود برګ نه یادو ها برګ خو هم تور یو هم سپین منګه اسود یادو چې اسود شو بیا ابيض بنوي او چې ابيض شو بیا اسود بنوي ماشاءالله تاسو کوشش دواړه متقابلین دي طالبانو خود اسود معرفت موقوف نه ده په معرفت د ابيض باندې ابيض او نه د ابيض معرفت موقوف ده په معرفت د دا سیده چې تور دی او پیژندلو نه دی تور نه بتاته ابيض هم لازمي دغه معرفت به راځي نه راځي او چې ابيض دی او پیژندلو نو د ابيض په معرفت سره طالبانو معرفت د اسود نه راځي او دواړه متقابلین دي کنه ماشاءالله محل د اسود په دې کې صلاحیت نشته د ابيض د پاره محل د ابيض په دې کې صلاحیت نشته د اسود د پاره تقابل دی کنه ماشاءالله طالبانو دریم نمبر ما ویل چې یا به متقابلین دواړه وجودي وي یا به یو وجودي وي دا دوه چې کوم ویل دا دواړه سو وجودي اوس چې یو وجودي دی او بل څنګه دی کار ماشاءالله عدمي دی نو بیا به خالی نه وي یا به په دې یو کې دا یو د دې متقابلین نه یو راواله دا یو شی د دې یو شی محل په دې کې به صلاحیت وي د اخر کوجه د حصر کې ذکر داسې ذکر چې په دې یو شي کې به اوس به بیا خالی نه وي چې یو وجودي دی او بل عدمي دی په دې یو شي کې به چې کوم متقابل دی متقابل په دې کې به د دې محل صلاحیت به لري د اخر یا بین لري د دې یو شي د محل صلاحیت به لري د اخر او یا به نه لري کچرته دی یو شي چې عدمي دی څه شي دی شابه کچرته عدمي د عدمي محل صلاحیت لرلو د اخر چې وجودي دی نو دې ته ویل شي تقابل د عدم والملکه او کچیرته دی عدمی د عدمی محل دی صلاحیت نه لرلو د وجودي د پاره نو دې ته ویلې شي وای تقابل د اجابه او سلب اجابه او مثال مې درته ما بیا بل اسانه پوښي ما سویل کچیرته یو وجودي او بل څنګه عدمی کچیرته محل د عدمی په دې کې صلاحیت او د وجودي دې ته ویلې شي تقابل د عدم والملکه دې ته وایي تقابل د عدم والملکه او کچیرته دغه عدمی د عدمی محل په دې کې صلاحیت نو د وجودي د پاره نو دې ته ویل شي تقابل د اجابه طالبانو د عدم والملکه مثال لکه ړوندواله بناواله ړوندواله او بناواله ړوندواله څه ته وایي مصطفی عدیم البصر ړوندواله څه ته وایي عدیم البصر عدیم البصر او بناواله څه ته وایي وجود البصر مطلب عدیم البصر وجود البصر دا دواړه متقابلین دي کنه عدیم البصر چې نظر نه لري وجود البصر نظر لري ټول دواړه متقابلین دي خدا هغه متقابلین دي چې په دې کې محل د عدمی پکې کوم یو دی عدمی پکې کوم یو دی عدیم البصر کنه ګورې دا پکې نظر نه لري دا پکې عدمی دی کنه چې محل د عدیم چې محل د عدمی محل د عدمی دا صلاحیت لري د وجودي د پاره دا صلاحیت لري د وجودي لپاره ماشاءالله طالبانو تقابل د عدم والملکه دي ته وي چې په دې کې دا د کوم عدمی محل دی نو دې کې صلاحیت وي د وجودي اوس عدیم البصر هغه څوک چې نظر نه لري خو
ان يكون من شانه بصيرا دا ممکنه ده د شان سره چې دا څنګه شي شابه بصیر شي او بصیر لیدونکی شي شي. ماشاءالله وګوره لیدونکی شي نو رښتیا وای دا محل د ادمي دي کې صلاحیت د وجودي شته کنه شته دا غړون چې کوم دی ممکنه ده کې دې شي د شان سره دا مناسبه ده چې دا بصیر شي وګوره محل د ادمي وای شابه دا صلاحیت لري د وجودي د پاره چې کوم وجود البصر دی چې د کې بصر راشي نو دې ته وایي تقابل د عدم طالبانو تقابل د عدم والملکه ام دغه شول چې دا محل د عدمی دا صلاحیت لري د وجودي د پاره لکه مې مثال ورکړم د وړاندوالي ده بناوت او کچیرته دا محل د عدمی دی صلاحیت نه لرلو د وجودي نو دې ته ویل شي تقابل د ایجاب او ماشاءالله نو ایجاب وصل خو تاسو په زرها او سونو مثالونه ویل دي چې یو شی کې ایجاب وای شابه ماشاءالله چې یو شی کې نو سلب دې کې عدمی دي سلب دې کې چې سلب دکړو نو محل د سلب دې کې صلاحیت نشته د ایجاب ولې کې ایجاب دکړو بیا خو ایجاب ته جوړي په نه شور باندې بیا سلب شونه نو دې ته ویل شي تقابل د ایجاب نو پدې کې د دې عدمی چې سلب د محل د ادمي صلاحیت نه لري د وجودي د پاره چې سلب د چې تاسو هغه کې ایجاب کی ار یو وجودا جو راځي نو دې ته ویل شي تقابل د ایجاب ماشاءالله طالبانو تقابل څو قسمه شو تقابل تزايف تقابلي ماشاءالله او تقابل ماشاءالله ایجاب او سلب اوس تل تراشه مصطفی منګ ویله چې صورت جسمیه اتصال لري او جسم تعلیمی لري اتصال لري نو کدا اوس قابل د انفصال شي لازم اجتماع ولې ځکه تقابل دی پکې چې اتصال وي انفصال بنوي او چې انفصال وي دلته خو تقابل لازم خاد اتصال او انفصال په مابین کې کم تقابل دی پکې نو د دوه احتمال او تقابل پدې کې شته چې دوه تقابل پدې کې راځي یا د دې په مابین کې تقابل تضاد دی شابه تقابل عدم والملکه دو پکې راتلی شي یا تقابلی تضاد دی شابه منګه تقابلی تضاد کې څه ویل چې تعقل د احدهما موقوف نه په اخر باندې نو یا دې کې تقابلی تضاد دی بالکل متضاد دي سره اتصال وی انفصال بنوي او چې انفصال وی او یا څه شی دی په شابه تقابل عدم والملکه ولي تقابل عدم والملکه موږ څه ویل متوجي څنګه ویل شابه محل د عدمی او دې کې صلاحیت ماشاءالله دا صلاحیت لري د وجودي نو چې دې کې کم انفصال دی څه شی دی شابه انفصال دی او یاد شي وای چې اتصال دی اتصال ځکه چې دواړه خپل من کې څنګه دي تقابل لري اتصال نو اتصال کې وړاندې مونږ ویلې و چې دغه صورت جسمیه متصف کېدلې شي په انفصال باندې ویل نه دي په انفکاک باندې نه صورت جسمیه چې کوم دی دا متصل دی خو ان يكون من شانه منفصلا ان يكون من شانه کېدلې شي چې دې کې سره شي انفصال ولې قابل د انفصال دی کنه قابل د انفصال دی نو مطلب دا چې کم محل د اتصال دی نو دې کې وګوره صلاحیت د انفصال شته کې نشته ام دک لوي چې تقابل د شاه د عدم والملکه تقابل د چې محل د اتصال دا څنګه وګرځيږي دا صلاحیت د وجودي لپاره نو د اتصال دا محل چې کوم دی موږ متصف کړی دی د اتصال په انفکاک نم دی کړی مخکې وګوره تل تیر شوی دی کنه چې ان بعض الاجسام القابله للانفكاك وګوره د قابله معنا موږ څنګه کړی و چې متصف کېدل شي په انفصال سره مخکې د دینه چې ته متصف کې په انفکاک باندې واجب ده چې دې کې به اتصال واحد موجود وي مداسي نو ګوره ان يكون من شانه منفصلا کېدل شي د شان سره دا مناسبه ده چې د متصف شي په انفصال سره وګوره اتصال خو متصف شو په شان سره په انفصال سره صلاحیت اولر د انفصال کنه نو کوم تقابل پکې راغی تقابل عدم والملکه څلور اقسام د تقابلنا دغه دوه قسمه د تقابل په دې کې احتمال لري چې دوه یا تقابل تضاد دی ماشاءالله طالبان راځي دا د مخکینی درس خبره فاتحه وإذا ثبت أن ذلك الجسم مركب من الهيولى والصورة وجب أن تكون الأجسام كلها مركبة فدي عبارة سره د مصنف مقصد څه دی د مصنف مقصد په دې عبارت سره دا دی خو چې دا وړاندې څه ذکر شو په دې کې د بعضي اجسامو هيولا ثابت شول په برهان سره په بعضي اجسامو کې هيولا طالبانو د دې بعضي اجسام نه کم اجسام مرادو اجسام عنصريه مراد کم اجسام ماشاءالله عنصريه په اذا ثبت سره بل داوا مصنف ذکر کوي چې اغا
په اجسام فلکیو کې اثبات د هیولا کوي په بل دلیل سره اثبات د هیولا کوي په چا کې په اجسام فلکیو کې په بل دلیل سره تر دې پورې بیان د چاو اثبات د هیولاو په اجسام عنصریو کې وز د دینه بعد و اذا ثبت سره د مصنف مقصد دا دی چې اثبات د هیولا کوي په اجسام فلکیو کې اثبات د چا کوي ماشاءالله دلیل شاته ذکر شوی دی ګوره و اذا ثبت و ارکل چې ثابت شول ان ذلك الجسم دغه جسم چې مخکې کومه د بعضی اجسام دعوه کړې و بعضی اجسام نه کوم اجسام مراد و اجسام مفرده ویل مې درته اجسام مرکبه ندي دا څنګه شوی چې کني اجسام مرکبه کې هیولا نشته نه هغه کوم څه په وساتت د اجسام بسيطه او وساتت د اجسام د حکمو په نسبت باندې هیڅ داسې جسم طالبانو نشته د مرکب یو کوم مفرد یو هیولا ته ضرورت لري هیولا ته ضرورت لري خو بیا د جسم مفرد چې کم دی دا هغه د چې بغیر د هیولا نه بيخي نشي راتلی ولې ځکه د کې بساتت ته او هر چې اجسام مرکبه دي نو ماته واستوي چې اجسام مرکبه خو جوړ شوی دي د اجسام نه جوړ شوی دي ابي د اجسام مفرده نه جوړ شوی دي نو په وساتت د اجسام مفرده او امدق هیولا چا کې موجوده ده ماشاءالله وسو اذا ثبت ارکل چې دا خبره ثابت شو ان ذلك الجسم مركب چې دغه جسم دا مرکب دی من الهیولا والصوره د شان شابه وسوي وجب ګوره خبره دی له جوړي وجب واجب ده ان تكون الاجسام كلها چې ودي ګرځيږي ټول اجسام مرکبه سدي ګرځي کاغه اجسام عنصريه دي لکه مخکې چې تیر شو او کا اجسام دې ته خبره جوړه کړه چې ټول اجسام کې دي د چا اثبات راشي د هیولا ټول کې ثابته ده دا دلیل وی عملان دي فصل پورې دی کنه بس کما بيما خا واجب ده ان تكون الاجسام چې ټول اجسام مرکب ودي ګرځي ټول اجسام مرکبه ده من الهیولا والصوره د چانه شابه چې دغه مخکې کې اثبات د هیولا په اجسام عنصریو کې او په دار روان چې کوم دلیل ذکر کوي دا د اجسام فلکیو د لپاره ذکر کوي دا دلیل دا ویل ان التبعيه المقداريه اما ان تكون بذاتها غنيه عن المحل او لم تكن والاول محال والا لاستحال حلولها في المحل المستلزم لافتقارها اليه لان الغناء بذاته عن الشيء استحال حلوله فيه فتعين افتقارها بذاتها إلى المحل فكل جسم مركب من الهيولى والصورة دلروان دلیل خلاصه دار طالبانو متوجه حکما داسیو د اثبات د هیولا د اجسام فلکیه د پاره طالبانو لأن الطبيعية المقدارية سره دلیل ذکر کوي او د طبيعت معناګانې مې مخکې درته کړې یو ما د طبيعت معنا کړو په صورت نوعي سره منې راکې یادي چې طبيعت په څلور نمونه یو په څلور نمونه کې یو څه صورت نوعي او صورت نوعي بل ورشته تدیر شو کنه مارته ویل چې د اجسام یو خاص نوع یې راوړي دغه ته صورت نوعي ویل شي لأن الطبيعية کې دا نسبت د ملزوم راغلي دی لازم لره دې باندې اول ځان پوي الطبيعية نسبت راغلي دی مقداریت دوړه موصوفه نو موصوف صفت کې نسبت وی کنه دا چې کم د تبعیت نسبت راغلی د مقداریت ته دا نسبت د ملزوم راغلی د چاته لازم تبعیت ملزوم دی اول دی باندې ځان پوي کنه په خپل به ان شاء الله په دې باندې ته په اساني سره پوشي او دا مقداریت څه دی لازم طالبانو مقداریت لازم شو وایا مونږ راشاو مقدار نم څه شي غستو جسم تعلیمی ماشاءالله جسم تعلیمی د چا سره لازم شاو ماشاءالله په خپل دازي حل شو پته ولګیدله تبعیه ملزوم دی او مقداریت څه شي دی لازم نو مقدار نه مراد جسم تعلیمی دی نو په خپل د تبعیت څه شي مراد شو نه صورت جسمیه ځکه جسم تعلیمی لازم د چا سره د صورت جسمیه سره او صورت جسمیه څو ملزوم موږ د تبعیت معنا په چا سره وکړه په ملزوم سره چې دلته د نسبت د ملزوم راغله د لازم له نسبت د چا راغله نو د تبعیت نه مراد صورت جسمیه او مقداریت نه مراد ماشاءالله نو معنا دا شو لأن التبعیه المقداریه زکا صورت جسمیه چه ده زکا صورت جسمیه سره د جسم تعلیمی
ځکه چې مقداریت سره لازم دی کنه ځکه صورت جسمیه سره د جسم تعلیمی ماشاءالله اما ان تكون بذاتها غنیه د دلیل خلاصه وره ماته لګ متوجه حکم ادا سی وي تاسو نه پښتنه کومه چې دا صورت جسمیه او جسم تعلیمی دا یو محل لري کنه لري دوه خبرې دي یا به تاسو داسې وي چې دا صورت جسمیه د محل مستغنی دی شابه او یا به داسې وي چې دا صورت جسمیه مفتقر دی محل ته مخکې په محل کې موږ خبرې کړې وي کنه مخکې په محل کې چې محل هم دغه هیولا ده ویلې مو کنه بلو ځای تیر شو په عبارت کې صراحتن تیر شلو چې دغه مطلب چې دا کم محل دی ام دغه هیولا ده او چې کوم حال دی دا صورت جسمیه دی حلول کړي دی په دې کې خبره ده دی دا طالبانو دی خو حکم دا سی وي دا صورت جسمیه تانه پختنه کومه چې ایدا مستغنی دی د دې محل نه که مفتقر دی د دې محل ته یعنی دې ته محتاج دی محل ته محتاج دی که محل ته محتاج نه دی وای دا وای کته دا سی وي چې صورت جسمیه مستغنی دی د محل صورت جسمیه شاو مستغنی دی د محل نو د دې دا مطلب شوی چې صورت جسمیه محل ته ضرورت نه لري عدم افتقار ثابت شو څه عدم افتقار ثابت شو ولې ته چې صورت جسمیه مستغنی ده چانه د محل مستغنی څه معنا سلمان محتاج نه دا معنا مستغنی نه یعنی محتاج نه دی ورته خچ محتاج نه نکړو د صورت جسمیه د پر د عدم افتقار ثابت کو چې صورت جسمیه محتاج نه دی محل ته الته مخ کې په دلایل سره دا خبره ثابته شوې ده دی خو چې صورت جسمیه حلول کړي دی په محل کې ویلې دي کنه نو اوس تا داسې کار وکړو چې عدم افتقار دی رواغستلو عدم افتقار یو سیز محتاج نه دی محل ته عدم افتقار ذاتی اغه نه دی افتقار ذاتی جوړ کړو حلول وکړو په محل کې دا نه دی مگر اجتماع د نقیزانو د بیا راوستل څه دی راوستل څنګه دی راوسته صورت جسمیه محل ته نه دی محتاج عدم افتقار دا معنا چې دا د ذات په اعتبار باندې محتاج نه دی د محل ته د ذات په اعتبار محتاج نه دی محل صورت جسمیه دی مستغنی کړو د محل چې مستغنی کړو عدم افتقار ثابت شو څه ثابت شو او الته منګه په اجسام کې څه ویلي دي شابه ثابت شوی د مخکې په دلیل سره چې دی حلول کړي بچا کې په خپل محل کې چې دی حلول کړي دي الته څه ثابت شو افتقار اجتماع دی راوستله د عدم افتقار او د افتقار او په دواړو حالاتو کې صورت جسمیه عدم افتقار هم ذاتی دی او افتقار هم ذاتی دی ځکه صورت جسمیه دی کنه د ذات په اعتبار سره د ذات په اعتبار سره تا څه کړو مستغنی دم کړو او د ذات په اعتبار دی مفتقر هم دا نه مگر اجتماع ده ضرور به تداسي یو سیز منی ضرور به سبا نشابه داسي یو سیز به منی چې د صورت جسمیه په هغه کې حلول کړي دي هغه حلول نه دی مگر څه دی هیولا ده نو که اجسام فلکیه دي دا دلیل د اجسام فلکیه د لپاره ذکر کوي که اجسام فلکیه دي او که اجسام عنصریه دي د ټول حلول کړي د خپل محلاتو کې صحیح شو دا دلیل خلاصه وګوره لان التبعيه المقداريه ذکر صورت جسمیه سره د جسم تعلیمینا اما ان تكون بذاتها غنیه صورت جسمیه سره خو جسم تعلیمی لازم دی کنه ذکر صورت جسمیه سره د جسم تعلیمینا اما ان تكون بذاتها یا بد ذات په اعتبار غنیه عن المحل شابه ور مستغنی بو د محل دا دلیل چې د اوله مقدمه ده یا به مستغنی بولی او یا به مفتقر بولی محل ته ګوره یا به مستغنی به د محل نه اولم تكن او یا به مستغنی نوی د محل نه الاول محال اوله خبره دي څنګه ده څنګه چې ته مستغنی کې د چانه دا ولی دا محال زکه ده والا کداس نشي لاستحال حلولها في المحل بیا خو محال د حلول د په محل کې ته مستغنی کې عدم افتقار راغی چې عدم افتقار ذاتی ثابت شو نو وسی څنګه الته هم کې ثابت شوی ده چې د اجسام حلول کړي دی په دې محل کې لاستحال حلولها نو محال دی حلول د په محل په محل کې المستلزم هغه محل چې کوم څه دی شابه ملزوم دی دلره هغه محل ملزوم دی دلره دا صورت جسمیه په خپل حلول کې لازم دی د محل سره دا معنی دا صورت جسمیه په خپل حلول کې لازم دی د محل سره لافتقارها الیه د وجد احتیاج د صورت جسمیه نه الیه محل لافتقارها وجد احتیاج د احتیاج د شانه ها زمير صورت جسميه د وجد احتیاج د صورت جسميه نه الیه چاله را محل را ولي لان الغناء بذاته عن الشيء ذکر استغناء راتل په اعتبار د ذات سره ګوره مونږ ویل چې صورت جسميه ذات ته ذات ذکر استغناء راتل په اعتبار د ذات سره عن الشيء د چانه د یو شي نه
استحال حلوله فيه محال د حلول د فيه په دې شي کې او چې یو ځل یې مستغنی کړو به پکې سکے بیا وته حلول به پکې حلول کې نو دا خو چې دا محاله ده نعم دا محاله ده بالکل نو چې کله دا خبره ثابته شول چې دا محاله ده فتعين افتقارها نو پته ولګي چې صورت جسمیه مستغنی نه دی د محله نعم. پته ولګي سورة ولې بیا څه لازمي اجتماع ده ماذا نقيزين ځکه یو طرف له عدم افتقار ثابت شو بل افتقار بل افتقار ثابت نو معين شو افتقارها يعني احتياج الصورة الجسمية بذاتها باعتبار ذات سر إلى المحل شبه محل رفع كل جسم مركب من الهيولة والصورة إنه أري وجسم سوى مركب سبحانك اللهم وبحمدك أنت نستغفرك